ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا مخال زه د شکور او د ملکنډ ترمنځه په دوبندی دي ته اسلام آباد دوبندی وي، دوبندی مخال دی. هلته کې هغه خلک چې په آخرت کې ځان له کور جوړوي، نو یو ډېر بختوره دستوره کې زه موجود یم. په دغه ویډیو باندې به زه نمبر ورکوم او په دې کې چې تاسو خپله برخه اچوئ نو بالکل پکې اچولی شئ. دې ځای کې د جومات او د مدرسې ډېر زیات ضرورت دی. هر چا چې دې له دا ځای ورکړه، داسې د 2 کنالو نه زیات مدرسې دپاره ځای ورکړه، باقاعده چې کوم دی مولانا صاحب د هغې افتتاح وکړله او هغه ځای چې کوم دی نو مختص شوی دی. شاته تاسو ما نه ګورئ نو دا ملکنډ ایجنسي ده. دې خوا چې کوم دی نو شکور، پلی، تنګې د هغې په منځ کې چې کوم دی نو دا کلی دی. نو یو خو هغه سړي ګټه وکړله چې دا موږ دلته کې په پټ پټ ځینو باندې نن سبا مرګونه کوو، نو هر څه رانه پاتې شي. بل اوس په ثوابیه کې به تاسو کته په یو ونه باندې د توت ونه وه او لاندې نه وینو خوړلې وه، 4 روڼه پرې مړه شو، خور ته وسپارلی شو. ګټه چا وکړله؟ ګټه د چا دا وکړله چې موږ خو به په دې دنیا نه یو، د دې دنیا نه خو تګ دی، هر انسان له تې تګ دی. خو په دې مدرسه کې چې تر کمې سبق ښودلی کېږي او تر کمې پکې دی کې د دین پتنګان مخې ته راځي، نو تر هغې به د ځای د مالک یو چونکې مالک الله دی، خو د هغې نه پس بیا انسان دی او هغه انسان چې کوم دی نو یو ځان له ډېره لویه ګټه وکړه. بیا مولانا صاحب اوس په تقریر کې مو ویل چې دې کې چا یو ورځ دیاړي وکړله، دوا یې وکړله، اوبه یې مزدور له ورکړې، نو دا د هغه ټولو چې کومه ده هغه ګټه ده. هغه یو مثال مخې ته راځي، مثال نه بل حقیقتي خبره ده چې یو باچا جومات جوړو او هغه وی چې یاره په دې جومات کې به هېڅوک کار نه کوي. جومات ډېر ښکلی جوړ شو، د شپې خوب ویني او 3 بنګلې ویني. نه تپوس کوي چې یو بنګله خو زما د جومات ما جوړ کړی، خو دا 2 د چا دي؟ نو دا 2 د هغه نورو کسان وسار چې راغلي تپوس یې کړی دی چې یاره دا جومات کې چا داسې کار کړی؟ ما خو ټولو ته ویلو چې دې کې به کار نه کوې. نو بیا هغې دا تپوس کړی دی چې ګلکار نه ګلکار وي یاره د محراب کې لږ شانتې ځای داسې پاتې و، نو موږ وی چې یاره دې له به څه سیمټ او دغه روډونو راشي د خپل طرف نه په هغې کې کار وکړو او څه به بل ته وایو. نو د هغې نه هغه بیا هغه جومات وران کړ چې وي ټول پکې کار وکړي چې ټولو له خدای پاک په آخرت کې بنګلې ورکړي. نو دا د ګټې ځای دی. ګرانو کتونکو دې ځای کې ضرورت هم ډېر زیات دی، د مدرسې د جوماتونو مو دا وګورئ، دا واړه زه تاسو ته ښیم، خو دا د جومات او مدرسې نه لرې پاتې دي. نو د دوی د دې دغه نه پته لګي، د سکول نه هم لرې دي. په دې مدرسه کې به ورته سکول هم ښودلی کېږي، په دې مدرسه کې به ورته دنیاوي تعلیم هم ښودلی کېږي. نو دلته کې چې زه ماشومانو دا خال وینم نو ډېره پسمانده دغه ده. مولانا صاحب را سره موجود دی. مولانا صاحب خپله پیژنګلو کې او بیا د دې محتمم به څوک یا څنګه به دغه دی دا راته لږ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عبدالناصر لطیف دی او تنظیم المدارس چې کوم KPK کابینه ده د هغې ما سره صدارت دی او هغه ریپرزنټ کوم. او الحمدلله العظیم د دې ځای چې کوم نگران به او ناظم اعلی او محتمم صاحب به هغه زمونږ مولانا واسع الله صاحب د دې علاقې دی، د دې ځای دی. او الحمدلله د مدرسې نه فراغت هم شوی دی او د تنظیم المدارس نه شهادت العالمیه چې کوم ډبل MA ده، MA عربي او MA اسلامیات د ګورنمنټ د منظور ده، هغه سند هم ورسره دی او د هغې نه پسې الحمدلله تخصص هم کړی دی او چې کوم مفتی کورس دی الحمدلله هغې هم پوره کړی دی، 2 کاله کورس یې کړی دی. او د دې ځای د علاقې انشاءالله چې څونه دینی معاملات دي نو هغه به هم حل کوي. د دې ځای چې کوم تعمیر دی او د دې ځای چې کوم چلول دي او دا ماشومان په قرآن باندې د قرآن په تعلیم باندې مزین کول دي انشاءالله عز وجل به ټول د دې په ذمه باندې او انشاءالله زمونږ او د دې ټول کلیوالو به ورسره انشاءالله مکمل تعاوني. انشاءالله زه د مردان یم خو زمونږ به د دې ځای سره د دې نورم الحمدلله زمونږ ماشومان دي او فارغ شوي دي، راغلي دي، مدارس چلی او هغې سره مو انشاءالله دې سره به مکمل تعاون کوو. او زمونږ نه چې څونه کېږي خو بهرحال څونه چې ذمهداري ده نو هغه د دې کلیواله ده چې دا کلیواله ورسره ودرېږي، ملاتړ جوړ شي او مکمل چې کوم دی نو هغه ورسره سپورټ وکړي او خپل ماشومان راولي او دې ته کښېنئ انشاءالله عز وجل ډېره بهتري به په دې علاقه کې راشي. څنګه چې مونږ تړوان دی بیان وکړو الف خان شیرپو صاحب چې دا ماشومان ډېر ماشومان داسې دي چې دوی نه سکول ته ځي او نه مدرسې ته ځي او نه ورته سهولت و. انشاءالله عز وجل چې دا ورته جوړ شي نو دوی به ایجوکیټ شي، دا ټول واړه به ایجوکیټ شي هم په دینی تعلیم او هم په دنیاوي تعلیم. الله عز وجل زموږ نه رضا شي او چې څوک هم په دې کې تعاون کړي الله دې ورته پوره اجر نصیب کړي.
ډېره زیاته مننه. کتونکو ویدی رایې درست رایې په کار وه چې مخکې دا ځای مختص شوی و، په کار وه چې مخکې دې ځای کې مسجد و، په کار وه چې مخکې دې ځای کې مدرسه وه، خو به هر حال وسو شو. دې ځای کې د سکول هم ضرورت دی، دې ځای کې د مدرسې هم ضرورت دی، دې ځای کې د سړکونو هم ضرورت دی، او دې ځای کې د جومات هم ضرورت دی. واسف الله صاحب کوم یو دی؟ واسف الله صاحب قاري صاحب څنګه حال دی؟ قاري صاحب دا څومره ځای دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکریا ادا کوم د ټولو دوستانو او کم د لرې ځای نه چې کم زمونږ په یو کال باندې دلته راغلي دي، د هغوی د ټولو زه شکریا ادا کوم. او انشاءالله د کم مشر چې مونږ له دا ځای راکړی دی، نو د کم مقصد دپاره او د دین اسلام د تبلیغ او د هغې د خپرولو دپاره انشاءالله په هغې کې به مونږ هم خپل وس کوو. او څنګه چې زمونږ استاد محترم خبره وکړه، نو هغه رنګې انشاءالله د هغوی په نقش قدم به مونږ خپک دو. هغه چې څنګه تعلیم مونږ له راکړی، تربیت یې راکړی، نو هغه تربیت او هغه تعلیم به انشاءالله مونږ نورو خپلو شاګردان او د دې علاقې کسانو ته ښایو. 2 کناله ځای دی انشاءالله چې د دې باندې به جومات او مدرسه جوړوو. صحیح صحیح. ښه نمبر هم څه دی؟ زما نمبر 0347 33 54 800. بیا ووایئ. 0347 33 54 800. ګرانو کتونکو، دا خو قاري صاحب سره مولانا صاحب سره ایخ په نیغه رابطه کولی شي، په دې باندې به زما هم اکاونټ نمبر وي. نو خو ما سره تاسو کومک او مرسته وکړه، نو زه به دې ځای ته راځم او د قاري صاحب ته به یا یو سړي سیخ روړي، نو زه به ورته دا ځای د خپلو ملګرو د خپل ټیم په دغه باندې سیده کومه. څوک سیمټ روړي، څوک شګه روړي، ضروري نه چې نغد روړی، بالکل دغه څیزونه هم روړی شي او دلته کې راتلی شي. باقاعده دا ځای دی، دلته کې دا څه ناڅه بلاک پروت دی، او په دې چې بلاک د دې مدرسې دی او که نه دا هم زه مدرسې ته وقف دی. او به هر حال دا وګوره جي، دا ډېر غټ ځای دی او دا د دوی جومات دی. ښایي دا زه تاسو ته ښیم چې دوی دلته کې دا خاصې عرضي وو، خو خدای پاک د دې جومات نه مدرسه کړه. دا وګورئ جي ښه، په دې جدید دور کې، په دې 21مه صدۍ کې دلته کې چې خلکه منځونه کوي، نه داسې وي او پکې یو شیشه دا ورته لګېدلې ده، لکه شیشه راواله، دغه شیشه ده وګوره، دغه شیشه ده. او هغه چې کوم دی نو پکې دي، هغه پکې چې کوم دی مولانا صاحب ته هم لګېدلي وي، او هغه پکې چې کوم دی نو د دې ځای مقتدیانو ته هم لګېدلي وي. دلته تراویح هم کېږي، دلته ختمونه هم کېږي دې ځای کې. خو برکت څه راغی چې خدای دې دغه سړي سره ډېر خو کړي، ولې چې اجر الله ورکوي. ما بله او بله یې نشو ورکولی. چا چې ځای ورکړ او اوس چې دې کې څوک کار کوي، نو چې چا ځای ورکړی دی او څوک به یې کار کوي، نو دې علما نه اورو چې هغه به د هغې نه به زیات ثواب چې کم دی، هغه چا چې پکې اوبه اچولي دي، اوبه ورکړي دي، نو هغه به نو دا ټول ځای دی. ښه دا پوټې داسې مه وایه چې دا جومات دی، نه اخوا دی، دا کنال 2 کناله ځای دی، 2 کناله یعنې 40 مرلې. په دې کې مدرسه هم جوړېږي، په دې کې جومات هم جوړېږي، او په دې کې بیا هغه سکول هم چې کوم کمیونټي سکول ورته وایي، هغه هم په دې علاقه کې وي. دا ورته زه وایم چې دا مدرسه جوړه شوله، نو انشاءالله دلته کې به تعلیم هم عام شي. دلته کې کورونه ډېر زیات دي، خو لکه یو کور دلته دی، یو هغه ځای کې دی، یو هغه ځای کې دی، یو هغه ځای کې دی، داسې چې ګرځئ نو کورونه دي. هغه ځای وګورئ، دا د کم ځای نه چې دوی د جمعې مانځلې، تاسو چېرته کې ځئ؟ شکور ته اسپنخوړو صاحب دا ګل صاحب علاقه ده، ګیر چاپېره که نه دا علاقه د ګل صاحب ده. نو اسپنخوړو ته ځو تقریبا 2 میله باوټ 2 میله به کنه 2 میله مزل کوو. جی ګرانو کتونکو، بل یو ځای کې پلاټینګ کېده، هغې کې ما له 14 مرلې ځای راکړه. ما چې هلته تپوس وکړو، نو په 10 کاله کې هلته کې جومات نه و. خدای پاک مې په ذهن کې خبر راواچولو، هغه مې جومات ته مختص کړ. دا چې کله د کالج روډ باندې ځي، په دې غلو کلي او کږه په دې باندې مخکې، نو هغه ځای مې هغې ته مختص کړم، په دې ځای به جومات جوړېږي. نو هغه 10 کالو نه هغه خلک چې کوم دی مانځه پسې ډېر لرې لرې ځي. نو دا خو دې کې چې چا وایم کار وکړو، نو د دې خو ډېر غټ ثواب دی، ځکه چې دې ځای کې ډېر غټ ضرورت دی. ایخ په نیغه په دغه نمبر هم رابطه کولی شئ. یو سړی وایي شکور دا چوک نه دی، د دې نه ښه نږدې دی، 10 منټه کې چې کوم دی د شکور چوک نه دې ځای ته رارسېدی شي. نو خو چا سره ټرالي وي نو شګې راکوي، او چا چې کوم دی نو سیمټ روړی، څوک وایي سیخ روړمه، او چا سره پکې د اوس نه چې کوم دی نو دغه وي، کارپېټې وي، څه رنګ وي، کم شی وي. نو دلته کې دې ځای کې به ښه محفوظ پروت وي او ډېر زر ده انشاءالله چې دا کله کله تیارېږي. زه به وختن په وختن راځم، تاسو ته به د دې صورت حال ښیم. د دې کلي دا خلک ډېر مخلصه دي، اگر چې لیټ شوي دي تر اوسه چې کوم دی دا آواز نه دی، خو نن ورته ډېر زیات خوشحاله دي. او دا خوشحالي یو په 2 کې په دې مخونې خنداګانې راولئ. او چې کوم کلي کې جومات وي، نو هغه کلي کې روغې جوړې، امن، خوشحالي، تعلیم، او د دې جومات د امام کې نه دی، دې کې ډېر زیات کاري، نکام دله تړي،
واده هم دله ښکلی کوي د ختم ضرورت شي چړې هم ورسره وي ختم هم درله وکړي نو هغه په داسې حالاتو کې هغه مونځ کوي راځئ چې دې کې ملګرتیا وکړو ډېره مننه خوشحاله